د غزوه بنو مستلق واقعا او د هغې په ضمن کې چې نور کوم واقعات پېښ شوي د سیرت په سلسله کې هغه بیانېدل. په دې کې عظیمه واقعه هغه واقعه د افک 13 جمعه بیان شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله جل جلاله د دین په سلسله کې او د هغې فرض منصبي چې د الله پیغام د الله عبادو ته رسولو په دغه سلسله کې کوم تکالیف او کوم ابتلاعات په هغې باندې راغلي دي او کوم تکالیف ورکړی شوي دي د هغې مختلف قسمونه جانی عزت بدنی مالی هر قسم نو او عزت ډیر ګران شی دی. ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور بیبي او دا ام المؤمنین ټکی چې زه استعمالوم نو قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته دا ټکی استعمال کړی دی، ازواج مطهراتو ته. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجات بیبیانې دا ټولو مسلمانانو میندې دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وازواجه امهاتکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اور بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں، ستاسو میندې دي. څنګه چې د مور تقدس په زوی باندې لازم دی دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو څنګه چې د مور عزت او احترام په زوی باندې لازم وي دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو عزت او احترام هغه لازم دی. څنګه چې خپله مور د هغې سره نکاح نه کېږي دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړو د هغوی سره نکاح نه کېږي. کوم خیالات او تصورات چې سړی د خپلې مور په باره کې په خپل ذهن کې لري هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل کې د هغې نه زیات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په باره کې لرل پکار دي. خپل ذهن پاک او صفا ساتل پکار دي. دغه ضمن کې تېره شوي وه چې کوم مسلمانان په دغه افک او تهمت واقع کې مبتلا شوي د منافقینو د وجې نه نو هغوی باندې حد قذف جاري شو او په هغې کې یو زنانه حمنه بنت جحش او یو مستح چې د هغه واقع مخکې بیان شوي وه او دریم د حسان ابن ثابت رضی الله عنه نوم راځي. عبدالله ابن ابی ابن سلول چې بنیاد د دې سړي نه کېښودی شوی و د دې خبرې. بعضې حضرات وایي چې په هغه باندې هم حد قذف جاري شوی و، د تهمت حد دی، او راجح قول دا دی چې نه هغه نه دی جاري شوی او د هغې دوه وجې بیان شوي دي. یو وجه دا ده چې هغه د سره مسلمان وونه او حد قذف په مسلمان جاری کړي، او دویمه وجه دا ده چې په هغه باندې ګواهان هغه دومره مکار و دومره عیار او چلباز و چې خبره به وکړه او په داسې انداز به کوله چې هغه به څوک به خبر نه شول، د هغه د خوا نه به دا خبره خورېده نسبت به بل چاته کېدو کړي به ده. نو چې کله گواه نی په یو معامله باندې نو په هغې باندې حد نه جاری کېږي. په غل باندې چې د غلا حد قطع ید لاس پرې کېدل جاری کېږي نو د هغې دوه صورته دي، یو دا چې غل اقرار وکړي او دویم دا چې په هغه باندې گواهان گواهي ورکړي ثبوت وي. کوزه ګرځېدل په ګوته کې څه ښکارېدل دا حجت او دلیل نه دی، په دې باندې حد په چا نشي جاری کېدی. دغسې د هر یو څیز دپاره ګواه
نو چونکې د عبدالله ابن ابی ابن سلول د دې جرم په باره کې ګواهان نو ځکه هغه بچ شو. حالانکه بنیاد دې سړی ایښی و چې کومه واقعه تاسو ته په تېره جمعه بیان شوې وه، او دغه مسلمانان پکې چونکې راغلي خبرې کولې خلکو، شیطان دا کوشش وي. تاسو ګورئ چې د نیکۍ اراده د سړي په زړه کې راپورته شي، نو شیطان دا کوشش کوي چې دا اراده ښه د ده هیره شي، او چې د بدۍ او د ګناه خیال د سړي په زړه کې راپورته شي، نو بیا نفس، شیطان، معاشره، ماحولیات دا ټول په هغې کې ملګري شي او دغه انسان مبتلا کوي چې دنه دا ګناه صادر شي، چې معاشره خراب وي. شیطان او نفس په انسان په ذات کې موجود دی. دغه وجه دا حضرات اکابر او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم د دې خبرې دعوت هر یو انسان ته ورکوي چې د بد صحبت په ځای باندې ښه صحبت اختیار کړي، ځکه چې بد صحبت کې ماحول خراب دی، غلط دی. هغه ماحول به تا په ګناه کې پرې باسي، او چې ښه صحبت ته لاړ شي نو هلته ماحول پاک دی، د پاک ماحول له وجې نه وبچ شي. بعضې سړی چې څومره په ګناه خیالات او ګناه کې مبتلا شي نو دومره دی د جماعت نه، د نیک صحبت نه، د نفل نه، د قرآن کریم د تلاوت نه، د طاعاتو نه ډډه کوي. دا هم د شیطان یو غټه دوکه ده، هغه یې نه پرېږدي. شیطان ته پته ده چې دی ښه صحبت ته لاړ شي، صحبت صالح کې دی د دې ګناه نه پاتې کېږي، بیا هغه زور لګوي چې دی خراب صحبت ته لاړ شي. نو چې کله د ګناه خیالات در باندې غالب شي او ګناه دنه صادر شو، نو فوراً د خراب صحبت نه، صحبت سو نه او صحبت طالح نه صحبت صالح ته راوځه. بهترین علاج دا دی. قرآن کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، اے مؤمنانو د الله نه ویریږئ او د صادقینو خلکو سره کینئ، د هغوی سره شئ، د هغوی معیت اختیار کړئ، د هغوی سره کینه، د هغوی سره ګرځه، د هغوی هم نشیني، د هغوی صحبت نشیني اختیار کړه. بهرحال چونکه ماحول دغه وخت کې خبرې کېدې نو شیطان په ذهن کې اچوي، نو دا مسلمانان هم په هغې کې مبتلا شو. او دلته یو خبر عرض کوم، صحابه کرام د هغوی نه بهترین تپا جماعت ډله په دنیا کې نه ده تېره شوې. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نشین او هم صحبت اجتماعي لحاظ سره. البته د صحابي نه ګناه صادرېدی شي، خو صحابي په ګناه باندې پاتې کېږي نه ټینګ. اصرار علی المعصیت، اصرار علی الاسم، اصرار علی الذنب دا پیژندل غواړي. دا څه شی دی چې سړی ګناه وکړي او بیا ګناه کوي او بیا ګناه کوي او بیا ګناه کوي، د هغې ګناه نه دی اوړي نه، په ګناه د پاسه ګناه کوي. د صحابي نه که په ژوند کې چېرته ګناه وشي، صحابي د پیغمبر په شان ني، انبیا معصوم دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم دی، د پیغمبر نه ګناه نه صادریږي. الله جل شانه داسې بچ ساتلی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس کو چې یا رسول الله شیطان تاسو سره شته وی او شته دی، ولکنه اسلم، لیکن زما شیطان مسلمان دی. او مسلمان مطلب دا چې ما خطا کولی نشي، قرین دی را سره ګرځي خو ما خطا کولی نشي. او دا ولې ځکه چې الله جل جلاله د انبیاءو حفاظت کوي. البته صحابي نه ګناه صادرېدی شي، لیکن په عامو خلکو کې او په صحابو کې بیا یو فرق دی. هغه دا چې صحابي نه څنګه ګناه وشو دی فوراً په هغې پښیمانه شي او توبه وباسي او د هغې نه رجوع کړي او د هغې اقرار کړي. غټ غټ ګناهونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعضې افرادونه، ډېرونه نه، یو نیم کس نه شوي دي، لیکن ګواهان به پې باندې نو
او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبرال چې یا رسول الله په ما باندې حد جاری ک مانه دا ګناه شوی ده د ماعز اسلامي واقعا علماء ته پته ده د زنا ارتکاب ته وشو او په خپل راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان وړاندې کوي چې مانه ګناه شي وته وی چې ځه تا ګناه نه کړی بیا رالو د بل خوانه یو سوز علی شرال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته پوس کی چې د سړی لیونه خونه دی ویني یا رسول الله لیونه نه وی هوش او حواس برابر دی وی یو پخپلا یو سړی ځان وړاندې کوي نو پدې کې بیزتی څومره ده ذلت څومره ده او حد په باندې جاری کیږي مرد د مخې ته ځکه چې ਸੰساري دل بیا ਸੰسار شوی دی د زانی حد چې محسن وینو هغه به ਸੰساریږي رجم دی او رجم مرد دی او انتهایی بدترین طریقې سره مرګ دی په کانو باندې وشتل لیکن سره د دې غره ازیدا دن نس شو ایمان او باغی کی چې کله به د معصیت او ګناه شو بیا به ټینګې دی نشو زنانه هغه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله ما غلط حرکت شوه په خېټه باندې حملو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پوه شو چې دا حرکت کړی دی چې دا ماشوم پیدا شي بیا راشي هغه ماشوم چې پیدا شو نو بیا رااله چې یا رسول الله دا ماشوم پیدا شو اوس زنانه ذات هغه پټې دیم شي خپل خبرم پټولې شي بیا چې کوم دینو دا دومره بیزتی په خپل سر باندې غشتل خدا رسد پاره او صرف د دې لپاره چې په ورځ د قیامت به الله جل شانه ماته د ټول مخلوق په مخ کې سزا راکړي هغه ته ځن شم ټینګې دي چې پاک شم دنیا نه پاک لاړ شم بیا وته فرمای چې نه اوس نه دا ماشوم ته خوا ورکو چې د خوان خلاص کې او د خوراک شروع کینو بیا راشه بیا غزنا نزي استاد اندازه ولګوي چې ماشوم څومره وخت 2 کاله مدت رضاعت ته د ماشوم د ائمه او 300 بنځدي او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای 2.5 کاله په پي ورکه بیا چې کله دا مدت پوره شو دا غې نه پس ماشوم یې راوستو زنانه په لاس کې کجوره ده هغه کجوري نه هغه ماشوم چک وي یا رسول الله دا ماشوم خوراک شروع هغه نه پس په حد جاری کړ صحابه کرام په ګناه باندې پاتې کېږي نه ځکه زمونږ د اکابر وایي چې د صحابه په باره کې په زړه کې غلط ګمان راوستل نه دی پکار چې ته وایې چې دا څنګه خلک وشي داسې غلط ګمان به د صحابه په باره کې په زړه کې نه راولي بلکې د دې واقعات سره ډېر احکام منسلک دي متعلق دي کچره دا واقعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه وي شوی نو موږ به عملی طور سره دا احکام نه لیدل عملی طور سره حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه دین بیان کړی دی داسې عملی نمونه هم دا غي خولې ده د بیان سره عیان مشاهده صحابه لیدلی ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مز داسې کولو قیام داسې کولو حتی تورمت قدما د شپې به دومره وګد مس کولو چې خپې مبارکه به وپړسي داسې کې راغلي حدیث کې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نقل کوي صحابه کرام او په فلان کی رکعت کې دا قراتو کو فلان کی رکعت کې دا قراتو کو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل صحابه نقل کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل فرمایي صلو کما رایتمونی اصلی ایسے نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو داسې مسکوي لکه څنګه چې ما ویني زه مسکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زکات بیان کړی دی او د زکات عملی نمونه خولی دا وصولول بسنګ کوي ورکول بسنګ کوي احادیث ډک دي د وصولون کی د پاره د حکومت کارنده د پاره دا امر دی چې تلاړ شي زکات وصوله او د چا په سارو کې زکات فرض وینو خیال کو غره داسې ساروي ته نه ماخله چې غډیر اعلی وي سروب وي ځکه چې دې کې مالک ته نقصان دی او داسې ساروي ماخله چې غډیر ډنګر او لا غیر وي په دې کې فقیر ته نقصان دی برابر ته ناخله د تعلیمات په دې باندې عمل شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو د زکات ټول مسائل چې څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دی داسې دا غي عملی نمونه خولی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې په باره کې بیان کړي وحی په نازل شوی قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث
دا غي عملی نمونه خولی ده چې دی وخت نه دی وخت پروژه د څنګه کیفیت سره دا غټول حدیث په کتابونو کې من وعن درج دی راغلی دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهاد امر کړی دی او د جهاد ټوله طریقې خولی دي. صحابه کرام ځان سره بوتلی دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امارت کې دا غي په مشرۍ کې دا غي په سرپرستی کې صحابه جهاد کړي، دا غي احکام خولی دي. دا سم نه ده چې جهاد نشته او دا سم نه ده چې جهاد شته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کې هغه قتل او قتال او وینه تویول نشته. هغه شته چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دا غي احکام دي. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې جزء اول کې کتاب الجهاد او په دویم کې مغازی مستقل کتابونه ذکر کړي او نور محدثین. رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کړی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به حج دوران کې فرمایل خذوا عني خذوا عني، معنی د حج مناسک واخلی ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلام کې مدینی منورې ته چې کله لاړ نو ډومبه او ورسته حج دی، حجۃ الوداع اولنې او آخري حج دی. نو عمل چې بیا نه شي به هغه کې لغنګران وي، ځکه فرمایل هر ځای کې چې ما نه واخلي احکام مناسک د حج. صحابه براتل تپوس وکولو کله زنانه کله نارینه. بلار نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دی احرام تړلې دی. یو زنانه اغراله د بلې قبیلې و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې کومه قافله روانه و باغې کې نه و بلار کې غيو زې شو. هغه زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو وسره ماشومو او دا ماشومې داسې اوچت کو مبارک په اوخ باندې ناستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا زنانه تپوس کوي علی هذا حج یا رسول الله، یا رسول الله د دې ماشوم حج کیږي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل نعم ولک اجر، او د حج کیږي او اجر به تاته. ماشوم خو ماشوم دا ټول احکام هغه غټ مسائل او احکام خو لا پریدا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عملی طور سره نقل شي. خو بعضې کارونه داسې دي چې هغه د پیغمبر د شان سره نه ښایي، لکه دا کارونه افق واقعه په دې کې پیغمبر نشي مبتلا کېدی ځکه چې هغه معصوم دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت صحابه کرام نو هم نشین دې ته غاړه کېښوه او دا مصیبتونه او تکالیف په خپل سر واغشتل. پچا باندې حد زنا جاری شو، خلکو ته نمونه رااله مخې ته. پچا باندې حد سرقه جاری شو، خلکو ته نمونه رااله. یو زنانه غلا کړي وه، اوس که غلا نه وی شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغې ثبوت به څنګه و، د هغې فیصله به څنګه وه، په هغې باندې او بیا څنګه جاری کېدو حکم. بیان وی صرف عیان نی، تاسو ټولو چې موږ زده کړی دی نو زه تاسو نه تپوس کوم دا صرف په وینا مزده کړی دی که څوک مې لیدلي کتلي دي نو هله مزده کړی دی؟ لیدلي کتلي مې دي. یو قسم په دې مجمع کې به داسې نی چې هغه څوک نه لیدلي او دی موږ کوي، کولی نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دې زنانه نغلا وشو او د اعلی خاندان سره تعلق د قریشو سره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه چې میګون یا په خپل کې بحث کوي چې په څه طریقه باندې د اخلاص شي. ابتدا د اسلام وا خلکو ته پورا احکام پته نه و، چا وې چې داسې سفارشي قتل غواړي چې هغه سفارش پیغمبر علیه السلام رد نه کړي. نو دې کار د پاره انتخاب د اسامه ابن زید رضی الله عنه کو. اسامه ابن زید د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه زوی دی، بچی دی. او زید ابن حارثه تذکرہ تاسو ته په ابتدا کې د سلسله کې شي چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبوب انتهایی خوښ او د زوی اسامه ابن زید دومره خوښ چې نه رشته کې دی، نه د قریش نه دی، نه بنو هاشم دی، د یمن پلار غلام زید ابن حارثه رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد کو داغه بچی دی، د یمن علاقې دی، پردیسی دی، دلته سوکشته دیم نه. خو دومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې اسامه ابن زید ماشومو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې پوزه به روبید نو پوزه به وته پاکوله په خپل کپڑا. د هغه خوش قسمت انسان دی، صحابي دی، دومره وسره مینه و
او ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ته فرمایي چې اے عائشہ د سره نرمی کو هغې ته نصیحت کوي نو چې دومره څوک د چا خوښي نو صحابو انتخاب وکړو وی دا سړی اسامه ابن زید به مخکې کو کېدی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفارش قبول کړي دا زنانه خلاص شي حد پدې جاری نشي غل چغلاو کی داغه بلاس کټ کیږي دې نه اوس لاس به دلته نه کټ کیږي دلته نه کټ کیږي کدلته نه د دې تعلق د عملی شکل سره اسامه ابن زید رضی الله عنه نور خلق تیار کو نو دې لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خوخو چې د په مناقبو کې ډېر حدیث دي د لږ عمر یې امیر مقرر کړو په مشرانو صحابو په یو غزوه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو نو هغه وخت کې امیر مقرر کړو شام ته استول لخر دشمن سره مقابله ته لیکن چې کله په دې سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اسامه ابن زید لاړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غصې نه د رنګ سور شو او ته یو فرمایل چې آیا د الله جل شانه په حد کې ته ماته سفارش راړي حد ساقطولو کې چې حد ساقط شي سخت په قهر شو باغې او بیا دا فرمایل لو ان فاطمه اعاذها الله منها سرقت لقطعت يدها او كما قال عليه الصلاه والسلام خپل لور بی یاد ک فاطمه چې زما لور ده او حضرات علما وی چې کله دیزه کې دا واقع څوک بیانې نو پکار دي چې اعاذها الله منها وسروي الله دې د دینه بچ ساتي کچری اغیغ لا کړي وي نو ما به دا غي لاس پرې کړي ځکه چې دا د الله جل جلاله حکم دی نو عرض می دا کولو چې صحابو کې یو نیم کس نه چې کوم کارونه شوي دي هغه د امت لپاره نمونه ده تا ما ده د هر صحابو دا ټول مصائب او تکالیف په خپل ځان په خپل سره غشتي نو دا بدګماني په ذهن کې قطعا راوستل نه دي په کار چې دا څنګه خلک چې د تهمت کې مبتلا شول کله کله داسې کی حسان ابن ثابت چې په دې واقع د اف کې غم مبتلا او هغه باندې حد جاری شوی دی دویم قول لا دی چې هغه حد نه دی جاری شوی هغه پکې نو هو قول راجح دی چې غم پکې دا هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر او د جنگ په موقع باندې چې څنګه د لاسو د تورو جنگ بو د نیزو د برچونو دغه څه به د جبې د اشعارو جنگ مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او تاسو ته هم پته مونږ تم پته ده چې دا خبرې او د اشعار په دشمن باندې داسې اثر کوي چې د نیزې او د توري او د برچې نه زیات سخت اثر کوي جراحات السنان له التیام ولا یلتام ما جرح اللسان د توري د نیزې د برچې د چاقو د خنجر د چړې زخم بخشي د ټوپک زخم بخشي او د جبې زخم نه خږي یو شاعر وای نو حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه به مشرکین سره جنگ کولو په جبا اشعار به وی دا غي مذمت او حج به بیانوله چې تاسو خدا کوي تاسو دا کوي تاسو دا کوي او مونږ د الله رسول له غدا مونږ ته کوي مونږ ته دا کوي مونږ ته دا کوي په غیب اور بلیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدته په مسجد نبوي کې منبر کې هو ته به فرمایل چې په دې منبر باندې کینا او بیا به اشعار وي د مشرکین خلاف او د مسلمانانو د الله د پیغمبر په حق آل تب کافر چرته اشعار جوړ کل پاغه کې بد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدو ولیاذ بالله د مسلمانانو د اسلام مذمت بو بدبو پکې نو حضرت حسان ابن ثابت به چې یا رسول الله زو جواب ورکوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې اے حسان پاغه کې خو زما خاندان دی بنو هاشم دی بګي قریش زما قبیله ده او زم دا غي یو فرد نو ته چې د قریش او د بنو هاشم مذمت بیانې نو دا خو زما خاندان دی دا بس کې وته وی چې یا رسول الله تا به زدا سره وباسم لکه څنګه چې د اوړو نه زنانه وختره وباسي دا سه پاک به دې تر وباس او هغه اشعار سم شتره چې سړی وګوري حیران پاتې شي بیا وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې البته دومره کو چې کله اشعار جوړه نو ابوبکر صدیق ځان سره کېنوا ځکه چې صدیق اکبر رضی الله عنه ته پته و د خاندانونو چې دا څوک دی د چا زوی دی دا چا وراره دی دا لرې پورې ټولې رشتې به معلومې وي نن سبا خلک رشتې هم نه یادوي ترتم
انکل او چولو والتم انکل نه چولې راړه او انکل ته دا خبره او کرشته هېر شي تر څه ته وایي ماما څه ته وایي دا نږدې رشتې د پلار رور د مور رور دا نه پیژني بعضې ماشومان. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي د ټولو مسلمانانو مور بیبي هغې ته د اسونو رشتې یادوي د اسونو فلانکي څخه چې اس دی نو دا د فلانکي دا اس چې کوم دی نو د هغه بچی دی او دا دې دپاره چې تازي اس او عربي اس او اجمي اس کې فرق عربي اس په خلکو خوښول هغه به ګران خرڅېده نو د اسونو نسب نامې دا ورته یادوي ام المؤمنین ته انسانانو خو لا پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل حسان ته چې کله اشعار وې نو ابوبکر ځان سره کېنو ځکه چې هغه په دې کې ډېر ماهر دی هغه به تا ته وایي چې دا کس دی وباسه. نو چې کله به حضرت حسان ابن ثابت اشعار وي مشرکینو ته به هغه ورسېدل مکې ته په هغې باندې به اور بل شو بیا به هغې کې بعضې افراد ووي چې دې اشعارو نه معلومیږي چې ابوبکر ورسره ناست دی نږدې ځکه یې ورته دا چل خولی. نو حضرت حسان ابن ثابت هغه کس دی دیم په دې کې مبتلا شوی دا هغه کس دی چې د به اشعار وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تکیه مخکې کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه چې هغې ډېر ناشنا کار کولو په مشرکینو کې هغوی ته سخت نقصان په دې سره رسېد. یو ځل ام المؤمنین په مجلس کې حضرت حسان ابن ثابت ناست دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس نو بعضې افرادو به ورسره نه لګېده چا ووي چې بیبي دا خو هغه کس دی چې دا خبرې کړي او تاسو د تا سره ناست دی یعنې تا نه تپوس کوي مسلو کې. نو ام المؤمنین مې ورته فرمایل چې الله جل جلاله د تبار څه معاف کړي ځکه لأنه کان ینافح رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې د به رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله د په اشعارو کې ویلي دي چې زما مور او زما خاندان او زه او زما هر څه د پتا قربان وي یا رسول الله. داسې کسان هم پکې مبتلا شو. بهر حال انسان دی دا مې دې دپاره عرض کا چې بعضې خلک د صحابو په باره کې چېرته څه خبره واوري چېرته تذکره راشي د عالم د خوري واورو نو دی وایي چې دا صحابي څنګه شو چې داسې وشو نو صحابي نه ګناه صادرېدی شي لیکن هغه مصر علی المعصیه نی په ګناه باندې ټینګ نه پاتې کېږي چې هغه مسلسل کوي. دا نن سبا ناشنا شی په اوس دور کې دی سود سړی واخلي او سود مسلسل اخلي کوي د سود مذمت او حرمت اوري او نه منې کېږي. رشوت واخلي د رشوت د حرمت نه خبر دی چې رشوت حرام دی مسلسل یې اخلي. غیبت حرام دی د دې نه خبر دی مسلسل پکې مبتلای. د دروغ او گواهی حرام ده په هغې کې لګیایي هغه کوي د هغې ارتکاب. د یتیم مال خوړل حرام دي په هغې کې دی لګیایي د دې نه پوه یم دی. پردی ځمکه غصب کول حرام دي په هغې کې دی مبتلای بیا هم غصب کوي. امانت خوندي کول حرام دي لیکن بیا چې څوک سره امانت کېږي هغه نه ورکوي. دا هر څه ورته پته صحابه کرام داسې نو. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. قرآن پاک وئی چې قرآن کریم کې چاته الله جل شانو د چا په باره کې دا فرمایي دا سند دی د صحابو دپاره رضی الله عنهم ورضوا عنه. ځکه چې موږ د صحابي نوم واخلو نو رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه اللہ اس سے راضی ہوا. عمر رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہوا. عثمان رضی اللہ عنہ. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې سورہ نور آیات نازل شو. په دې واقعه کې کتابونه لیکلي دي چې حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېره غټه صدمه و. یو میاشت مسلسل یو میاشت دا چې بشاره شي هغه ته پته لګي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه ابو بکر صدیق خو پلار د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها. عمر رضی الله عنه یو ځل لاړو. حضرت عمر رضی الله عنه چې لاړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې وحی نه ورغلی د الله امتحان دومره اوږد. الله پاک د انبیاو درجې ښیي د هغوی مقام او مرتبه ښیي او د هغوی صبر خلکو ته ښیي چې څومره صبرناک وي انبیا خصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ځان نه څه نه وي د وحی انتظار یې کولو وحی راتله نه وحی میاشت پس راغلی.
حضرت عمر رضی الله عنه په یو موقع رالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشوره وغوښته، ما ته رائے راکړه، دا خلک داسې خبرې کوي. حضرت عمر رضی الله عنه څه فرمایي چې یا رسول الله، ستا په بدن باندې مچ نه کینی، مچ ستاسو په بدن باندې مچ نه کینی، ته دومره پاک الله پاک پیدا کړي چې مچ دې په بدن نه کینی، نو تا ته به الله داسې ښځه درکوله. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده لیکلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن به مچ نه کېناست، په کپړو کې په بدن کې سپږه نه کېده، ویښته به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوږده ویښته، دومره پاک طاهر نفیس. دا څیزونه په ګنده ځایونو باندې کینی، د ګندګۍ مچ په ګنده ځای باندې کینی. په تا باندې یا رسول الله مچ نه کینی، نو الله جل شانه به داسې ښځه تا سره څنګه یو ځای کوله چې په هغې کې دا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحال شو. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه، عثمان ابن عفان رضی الله عنه رالو په یو موقع، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو. عثمان صاحب ډېر حیاناک، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې ما ته مشوره راکړه. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه ته فرمایي چې یا رسول الله، ستاسو سورې نی سورې منشته. اکابر لیکي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورې بنو د نور کې او په سپوږمۍ کې، ته چې په دې لار باندې روان انور دی اوس، نو سورې وي د هر چا سورې، او دا ځکه چې په سوري باندې د چا خپې رانشي، چې بل سړی ورپسې رواني نو چې د هغې خپې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سوري رانشي، نو سورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو عثمان صاحب ورته وایي چې یا الله، الله جل شانه ستاسو سورې ختم کړی دی، په ځمکه مو سورې نه پروزي چې د چا خپې په هغه ځای باندې رانشي، نو الله جل جلاله به تا ته په دې کې څنګه تکلیف در رسوي چې ستا کور والا به داسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جواب خوشحال شو. حضرت علی کرم الله وجهه نه په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو. حضرت علی رضی الله عنه یو قول مخکې تیر شوی، تپوس ته وکړو. حضرت علی رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب کوي چې یا رسول الله، زه خو د یو واقع نه استدلال کوم چې داسې ښځه به الله جل شانه تا ته نه درکوي چې په هغې کې ده، او هغه دا ده چې تاسو یو ځل مس کولو، په مس کې مونږ درپسې ولاړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم موزې اچولې وې، موزې، نو تاسو په مس کې یو موزه کوزه کا، نو مونږ هم کوزه که مونږ وی چې کېدای شي وحي پرې راغلی او دا کوزول سنت وي. تاسو د مونځ نه پس مونږ تاسو نه تپوس وکړو چې یا رسول الله مونږ هم داسې کوو، نو تاسو وفرمایل چې نه، بلکې دا ما ځکه کوزه که چې ما ته جبریل ووی چې دې موضوع سره لغونې چرته نجاست لګېدلی دی، قاذورات ګندګي ورسره لګېدلي، دا کوزه که ما ځکه کوزه که، نو زه د دې واقع نه استدلال کوم چې الله جل جلاله ستاسو په خپو کې داسې پیزار او موزه نه پرېږدي چې په هغې باندې نجاست لګېدلی و، جبریل له اسمان نه وحي راړي او تا ته وایي چې دا وباسه، نو داسې ښځه به تا سره څنګه پرېږدي. دا د صحابه کرامو سره. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور ته لاړ، ټول صحابه پریشان، منافقینو به خبرې خورولې، پته به نه لګي. بی بی سره تذکره رااله د دې خبرې. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رالو، تاسو ته تیر شوي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابتدایي ورځې شپې چې تر څو پورې کوټې نه وې جوړې شوې د ازواج مطهرات، د په کور کې پاتې کېږي. دا ډېر سعادتمن او خوش قسمت صحابي دی او ذو المناقب، او د ترکی کې خخ دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه. هغه قسطنطینیه استنبول آلته د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه قبر دی. ټول عمر یې په جهاد کې تیر شوی دی، د دشمن سره د روم سره جهاد، په خپل مرګ وفات شوی دی. او مرګرو ته وی صحابه او تابعین چې څوک سره په لښکر کې وو، ما ته ښکارېږي چې زمرم خو ما دلته مخه خوئ، آلته د دشمن هغه قلا خواښې مې خښ کړئ، هلته مې بوځئ، په مرګ باندې دا غوښتل چې د دشمن هغه ځمکې ته هلته لاړ شم او هلته ښخ شم. دی کور ته رالو، خفه دی. نو بیبي ورته تسلي ورکړه، بیبي ورته وایي
ابو ایوب انصاری رضی الله عنه بی ایوب وته وی چې زما خو یقین دا دی چې داسې کېدی نشي او وجه دا ده چې زه تا نه تپوس کوم خاوند ته وایي که چېرې ما ستا سره دا خیانت وکړو نو زه دا برداشت کولی شم چې زه ستا ښځه یم او زه بیا داسې وکړم تا سره خیانت وکړم او بل چا سره مبتلا شم قطعا زه دا نشم برداشت کولی او ته خپله دا خبره نشي برداشت کولی چې ستا ښځه داسې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د تا نه زیات پاک هغه د الله رسول دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبي زمانه زیاته پاک او افضل نو هغه به څنګه داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به الله قرآن رستو اکابر به د دې آیت نه استدلال کولو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات قرآن کریم کې الله پاک ضابطه بیان کړ گندے لوگ گندے مردوں کے لیے دغه 13 جمعه باندې چې بیان وشو نو رستو بیا چرته یو کس سوال وکمانه وای چې تا په جمعه کې دا ویلو الخبیثات للخبیثین نو آیا د یو بدکار او فاحشه خزي سره نکاح کې دی نشي نو ما ته نکاح وسره کې دی شي خو چې څوک وسره کوي نو د دې پته لګي چې د دې سړي ضمیرم ګنده دی نکاح وسره کې دی شي خو چې څوک دې ښځې سره نکاح کول غواړي نو د هغه ضمیر هم خراب دی ګنده دی ځکه الجنس یمیل الی الجنس ہر جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باز چرچونو د چرچونو سره الوزي کونتر د کونترو سره الوزي او ټپس د ټپسانو سره الوزي کارغه د کارغانو سره الوزي نو چې کومه یو ښځه هغه فاحشه وي زانیه وي او یو سړی د هغې سره نکاح کول غواړي څه مجبوري بل څه شی نه نو دې نه معلومیږي چې د ده طبیعت کې هم دغه شی شته د نکاح ورسره کېږي قرآن کریم کې الله جل شانه دا ضابطه بیان کړه جنس میلان خپل جنس طرف ته کوي په دې غزوه کې بعضې حضرات وایي چې د تیمم حکم هم نازل شوی تیمم آیات هم نازل شو بعضې حضرات وایي چې دا بله غزوه کې نازل شوی بعضې وایي چې په همدغه غزوه کې و او د هغې سبب هم د المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها د هار پریوتلو صحیح بخاری کې غد حدیث ته او په حاشیه کې لیکلي دي او شراح چې دا واقع هم د غزوه بنو مستلق ته المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ومزه په غزوه کې او مونږ په واپسۍ کې چې زما هار رک شو غاړه نه پریوت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په هغې پسې لګیا کل صحابه لټولو هار نه پیدا کی په دې کې سبا راوختو او سبا راوختو او وخت تېرېدو والو اوبه نه وې نو صحابه شکایت وکړو المؤمنین فرمایي چې دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپه چونکې ویښه تېره کړې وه نو لږ ارام یې کولو زما په زنګون باندې سر لګولې و زه ناسته او خلک ګرځي په هار پسې ابو بکر صدیق ته چا ووی چې ته ګورې نه المؤمنین عائشہ رضی الله عنها خلق ټول ایثار کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ایثار کړي دي د دې د وجې څوک پلی نشي داسې معامله پېښه شوې ابو بکر صدیق صاحب رالو وی المؤمنین فرمایي چې ما څخه رالو نو ما ته په ورو اواز سره وی چې پیغمبر علیه السلام هم پانسي او وی په دې تشي کې راته داسې نیغې نیغې ګوتې رانه نه باسي پلار یو چې ته په هر سفر کې په خلکو دپاره مصیبت جوړېږي کله یو کار وشي کله بل کار وشي هر سفر کې خلکو دپاره مصیبت جوړېږي اوس ته خلک بیا په تکلیف کې کړی دی حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس ولیسوا معهم ما تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایثار کړی دی خلک دې ایثار کړی دی او به خلکو سره نشته دی او اوس به څه کوي خلک وایي په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسېدو او چې څنګه پاسېدو نو په باندې وحی نازله شوه چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وايديکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین وان کنتم جنبا فاطهروا وان کنتم على سفر او لامستم او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا کتا سو په سفر کې به ودس شوي
او یا جنابت کې او بنشته ده فتیمموا صعیدا طیبا نو تاسو تیمم وکئ په پاکه خاوره باندې. د دې نه مخکې دا حکم نو. او کوم سړی چې مزګزار وي مز نه پرېږدي هغه ته په دې کې څومره لوی سهولت دی. صحابه کرام هغه په زمانه کې خو د مز د ترک څه سوال نه پیدا کېدو، ځکه چې فرق د مسلمانانو او د مشرکینو په منځ کې هغه ترک الصلاه چې چا به مز نه کولو نو هغه کافر او مشرک. او بیا په عربو کې د اوبو قلت ته نو چې کوم ځای کې اوبه کمي هلته کې دا حکم نازل شي چې خاوره باندې دوه یو ځل داسې کا په مخ باندې راکاږه بیا داسې کا په لاسو باندې. دا څومره سهولت دی. بیا موږ کوه په تیمم کې څومره سهولت دی چې څنګه دا حکم نازل شو نو ټول لښکر صحابه کرام په دې باندې ډېر زیات خوشحال شو. اسید ابن حضیر رضی الله عنه صحابي دی، د مدینې منورې دی، انصاری دی، د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د ترور زوی دی. هغه فرمایي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ته ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر، اے د ابو بکر خاندان دا ستاسو ډومبه برکت نه دی. ستا په وجه باندې الله پاک په امت باندې څومره اسانتیا کوي. په ظاهر باندې یو کار داسې تکرهینه چې هغه ته نه خوښي، لیکن الله جل شانه امت ته په هغې کې څومره سهولتونه او احکام نازل کړي. او چې کله دا حکم نازل شنو وی پلار مې ما څخه غرالو او بکر صدیق رضی الله عنه نو ما ته وی چې یا بنیتی اے بچی انک لمبارکه انک لمبارکه انک لمبارکه. درې ځله وی ته خو ډېره مبارکه ته خو ډېره مبارکه چې ستا په وجه په ټولو خلکو باندې دا سهولت تیمم احکام نازل شو. اوس که یو سړی او بنشته د مز وخت پې رالو نو هغه تیمم کولی شي. نن سبا په معمولي هیلو بهانو باندې مز مونږ ترک کو پرېږدو. عجیبه وخت رالو مز نه کوي. یو سړی جومات سره خوا کې تېرېږي را تېرېږي مز نه کوي. حالانکه د صحابو په زمانه کې تصور دا نه شو کېدی. مسلمان به هغه به مز څنګه نه کوي. مز پرېښول ګناه کبیره د مخکې تذکره شوي وو. او څومره سهولت الله یې ښی دی. اوبه د سره نشته دی، اوبه پیدا کېږي نه تیمم وکړه. بعضې سړی وایي کپړې مې خړې دي مز ځکه نه کوم. په خړو کپړو کې مز کېږي. په مستري خانه کې او د مستریتوب کپړې دي په هغې کې مز کېږي چې پاکې دي. بهتر دا ده چې صفا کپړې ځان سره ساتې د مز په وخت کې هغه واچو. او که نه شی چولی کپړې دې پاکې دي تورې دي وي په تیلو دې ککړې لړلې وي په هغې کې مز کو مز دې کېږي. د دې وجې نه ته مز ترک کې پرېږدې او بنشته دی ته مز پرېږدې نه مز به کې تیمم وکړه. بیمار یې د بیماری د وجه نه مز پرېږدې نه او به نشي استعمالولی بیماری دې زیاتېږي یا هلاکت ته پې باندې ځې او یا بیماره کېږي نو دغه وخت کې تا ته اجازت دی چې ته تیمم وکړې په خاوره باندې هغه استعمال کړې. جنابت کې غسل در باندې اورېدلی دی او بیمار یې اوبه نشته همدغسې تیمم وکړه لکه څنګه چې اودس ته کوي چې یو ځل په خاوره باندې یا په کاڼي باندې لاس ته گزار ورکه او بیا په مخ باندې راکاږه دواړه لاسونه استیعاب وکړه مخ ټول گیر شي بیا په دوباره بیا یو لاس او بل لاس. خاص طریقې ته پکې ضرورت نشته او بس په دواړو لاسونو باندې تر څنګلو پورې لاس راکاږه او نیت به کې نیت شرط دی په زړه کې دا راوله چې زموږ دپاره تیمم کوم چې پاک شم. بس څومره اسانه طریقه. د عربی الفاظ که تا ته نه یادېږي نه دي وي یاد خیر. نو دا الله جل جلاله دومره مهربانه دی زمونږ رب چې زمونږ احتیاج ته او حاجت ته وکتل نو په مونږ باندې عبادات فرض کړل. دا زمونږ حاجت ته ضرورت دی ځکه د قبر د عذاب نه بچ کېدو دپاره دا زمونږ حاجت دی. د حشر د ذلت او رسوایي نه بچ کېدو دپاره دا عباداتو ته مونږ محتاج یو. د جهنم د اور نه بچ کېدو دپاره د عباداتو ته مونږ محتاج یو. جنت ته د تلو دپاره د عباداتو ته مونږ محتاج یو. او چې کله الله جل شانه زمونږ عجز او کمزورتیا ته وکتل نو مونږ ته سهولت راوست. غسل در باندې اورېدلی جنابت کې اوبه نشي استعمالولی یا اوبه نشته تیمم وکړه. بیا اودس یې تیمم وکړه اوبه نشي استعمالولی. په ولاړې باندې مز نشي کولی په ناستې وکړه. پاکې کپړې د سر نشته دی په هغه نجس کپړو کې مز وکړه. دومره سهولت دی چې سفر کې روانې په سفر کې او د ماسپښین مز دې نه دی کړی
سفر کې چې ان اخر ته وخت ورسیږي، اخر ته نماز پخین موضوع کا او بیا چې لږ درنګ تیر شي مازیګر داخل شي نو مازیګر مو بیا په سفر باندې روان شي. دې ته جمع بین الصلاتین ویل کېږي، سوري فعلی. دومره سهولتونه الله جل شانه وي. ساړه دي کېږي، خپې دي چاو دي په داسې برفاني علاقو کې، واورینو علاقو کې پاتې کېږي. موزه واچو په موضوع د پاره مسح کوه، درې ګوتې بلوندې راکاږه، خپو وینځلو ته ضرورت نشته. چې په کور کلی کې نو 40 غنټې یوم ولیله، او چې په سفر باندې 3 ایام ولیالیها 3 ورځې او 3 شپې، چې په آبادی کې نو 24 غنټې، او چې په سفر کې نو 72 غنټې په موضوع باندې مسح کولای شي. څومره سهولتونه الله جل جلاله یې خېدي. لیکن سره د دې کچره یو انسان د الله جل جلاله دغه فرایض پریدي نو په ورځ د قیامت به الله ته څه جواب ورکړي. الله پاک دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.